یحیی علیہ السلام یهودیانو وجل دانگی یوشع علیہ السلام وجل او شعیع علیہ السلام زکریا علیہ السلام وجل ابو حیان بحر المحیط کی نور انبیاء راټول کو دبره په ګټه ورواچی یارا کول عرب اکړه پمنځ باندې ټوټې به او دا وسویا و یاره وای زمونږ دوست او زمونږ ملګری اوس مسله دا ده سوال دی چې الله خو د انبیاء سره د نصرت وعده کړې ده ته وګوره کنه سورت مومن سورت مومن کې الله وای یو 50 نمبرات سورت مومن کې الله وای الله ورا د دې انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نصرت د دیا امداد دا الله ویا فما باندې فرض دی یو 50 وګوره وساجیا سورت غافر غافر خو بیجنه کنه سورت مومن ته وای دای دویم نوم دی یو 50 نمبرات إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد خام خلای منگا امداد کو د خپل استادو د رسولان امداد او دا خلقم کولای چې ایمان راوړي شرط ولکو فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کی ويوم يقوم الاشهاد افورز قیامت نو دا خو امداد الله کوي نو چا ویلی دی چې دا مرگ د شهادت دی او د شهادت مرگ کرامت دی دا لوی اجر دی نو ذالک کرامت لهم وزیادة فی منازلهم دا انبیاء چې دی وجل دی نو د دې عزت او د دې مرتبه الله په دې باندې چوتیا یو سره د الله په لار کې مرشي نو دا خو د نور عملو په شانته نه دی الله وای کنه مړ وته وای ونه وای ګوره بل احیاونا ته بجوان دی وڅ شهید دی شهید با وته وی یو دې چې پلانې مړ شوی عبد الله بن عباس و حسن بصری ولم يقتل نبي قط من الانبياء الا من لم يؤمر بقتال وكل من امر بقتال نصر ويو نبیم نه دی وجلې خو نبیا کم پیغمبر وجلې دی چې هغه ته د قتال حکم نه دی شوی چې د قتال حکم چاته شوی دی هغه وجلې دا خو امداد الله کړی د قتال حکم الله رسول الله ته کړو دی وسره څومره پواج پټکراو خو الله خپل پیغمبر بچ کړي د دې د لاس عمل نه لا ويقتلون النبيين وجلب پیغمبران لرا بغیر الحق بجرم ذلك لا ويداد دې د وجنا دا کارونه به زکه کول دا پیغمبران به زکه وجل او دا د آیاتونو منکر زکه او کوفر به زکه کاو بما سو الله ویا دیبانا فرمانی کولا په سبب ادنا فرمانی ددی وکانو لا یودی همیشه آیات دونا زیته کون کی همیشه الله وی مجرمان همیشه به جرم کا کانو چې مضارع باندې داخل شي کنه نو بیا اشاره استمرار ته وساجي یو ورځ نو دوی نو درې نو کال نو ټول عمر الله فنا فرمانی کی ټول عمر الله یا فزیته او ظلمونه کیو ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى وصلا تتما دما سبقا په ترغیب باندې ذکر کړي الکا اتنه متونه مې د باندې وکړه بنی اسرائیل سم شیا الله یا نعمتونه بیان دي بیان د سراغه امداد کو نسمه الله ویا نو دغه دوا زابونه مې چې ذکر کړه یو ریجزان او الله یو ذلت
او غضب او مسکنت دقه د باندې لاغې بیته لګوم نو سم شه پالټی پرېږدوه جماعتونه پرېږدوه الله وایي سم مؤمن شه نو ترغیب ورکوي ایمان ته بیرته او عمل صالحه ته ایمان راوړئ سم کاره نومونه پرېږدوئ چې زه یهودي یم او زه نصراني یم او زه مجوسي یم او زه مسلمان یم نه الله وایي مؤمن شه مؤمن سم ایمان راوړه نو ګوره آیات کی اشاره ده چې نجات دا په نومونو باندې نه دی نجات دا په تنظیمونو باندې نه دی د نجات سبب ایمان او عمل صالحه دل الله ترغیب ورکوي دلائن الذین خننا کسان آمنو چې ایمان راوړی دی نو سوال دا دی چې ایمان راوړی دی نو بیتر سوی من آمن بالله خلق لا چې ایمان راوړی دی او خلق چې لقب د یهودیانو دی او خلق چې لقب د نصاراو دی او خلق چې لقب د سابئینو دی نو لا ایمان آمنا نو بیتر سو ایمان ولی وی نالا یا خلقا چی ایمان راوڑے دے پخلو نالائک ایمان راوڑلا فضلونو باندی خلقا چی آغا ایمان راوڑے دے داشنا خطی کارو دا پاسپورا سو مذہب دے دے ہوئی مسلمان پاسپورٹ کی ہوتا دالی کلی کر او پاشناتی کارڈ کی سو مذہب دے دے وہ اسلام میں مذہب اسلام بھی دے پکشنا الله و ایمان راوړه داوی د اسلام مکو باندې چیان رااله ویل منګه اسلام راوړې الله ویل اسلام هم نه دی راوړې دا سی وی چې ایمان هم راوړې خو لا ایمان هم زړه ته کوشوي نه دی نو ایمان الله غواړي ښا چې سم ایمان راوړې اج غوځان ته د اسلام داوی کې ارس کړي وي چې مسلمان او دا د قیامت نه خم ده د اسلام نوم به یا او نور به اسلام نه اوس اسلام نوم دی کنه او قانون خو د اسلام نه دی په ټوله دنیا کې راسم ش هغه لوی ملک چې موږ دعوا کوو اسلامي دی څوک سعودي د ټولو نه لوی دشمن د اسلام سعودي عرب دی د ټولو نه لوی کردار په فحاشۍ کې په عریانۍ کې په یهودیت خورولو کې اداره سعودي عرب دی اوس زمانه کې دای دا کې هغه مکمل ایجنټان دي دا اوس چې کوم حضرت کې نه ولیکل وې دا يهوديان ویل د نوم محمد دی نو ویل دا منګه دا هغه محمد صفاتونه وې په دې بدلو دا نوم ویل بدنامه و دې لپاره دار علیګل دا غیر علیګل دی سو 38 سال اته د اشکال دا غي په یونیورسيټي کې ټریننګ ورکړي اته د اشکال تال تپاللې شوی دی اځینه تعلیم راوړې د څه تعلیم راوړې د عریانۍ د فحاشۍ د دې تعلیم جدید راوړې ظلمونو تعلیم راوړې یو زوی دی په دنیا کې منګا ترین سپه د زوی سره او یو زویلا او هغه سپیلا دای خصوصي تیاره کړی ده خصوصي جاز دی او په دنیا کې منګا ترینا بدکار زنانه د هغې شپه چا نشو اغستی د زوی واغست په انډیا کې واغسته یو شپه د نوم دپاره چې د پلانې ډمې سره د سعودي باچا زوی شپه تیره کړه نو دا وی مسلمان او بعد خلک وی دین ته را خور شوی دین ته را خور کړی خو کم خلک اخو تلی د منځه دا نقش قدم او طریقه خو دلته خلکو ژوندی کړه که نه صحابه کرام نو هلته خو د ابو جهل بچی ابو لهب هم هلته خښ دی ډېر خلک دی وسج دا لوی لوی کبرا دشمنان خو هلته
خو دا نسل کې بېرته څه شو دا را پیدا شو نو بار کې په نوم باندې کار نه کېږي خلک وایي نظام دا کم نظام یې چې دی دا شخصي باچایي ده شخصي باچایي دا د یهودیانو یو هدف دی د مسلمانانو په ملکونو کې د ظلم نو څنګه باچایي ده مولا صاحب چې تقریر کوي نو چیټ بدله راځي د چیټ نه به بیان کې ته خو خوله کولاو تبلیغ دای بند دی تبلیغ جماعت کې نشي کولی جماعتونه زمونږ د تبلیغ نشي تللی داسې جماعت کې تبلیغ وکړو او یا د خواران پټ په دیرو کې لګیا دي په غلا باندې دا نشي کولی عالم خطبه وویله خلاف یې ویله کومه چې راغلی وه هغه یې ونه ویله پته یې ونه لګېده صالح یې ویې صالح یو امام پکې و د حرم خطبه ویله چې ظالم الله باندې نه پوښتنه کوي سلیماګانې دې په حرم کې جوړې کړي د پیغمبره په ځمکه او په کلي د سلیما ایجاد کړه جوړه دې کړه د انډیا نه فلمي هکټران راوست حج یې بند کو ویل کرونا ده کرونا لګېدلې ده عمره بنده کړه ویل کرونا ده دا یو تبانه جوړه کړه او د انډیا نه یو ډم او ډم راوست لغړې دواړه ګډ کړه او 2 لکه نه د بره تماشګیر ولا راغلی 90,000 خو په ګرون کې کم ګرون چې جوړ شوی نو 90,000 مخلوق دا په ګرون کې په کرسو کې زیږي او د بهر نه ولا چې کم راغلی شو یې وکړه د سلیما 3 ورځې په کم ځای کې وکړه پاکه خاوره د صحابه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغوی د دې نجسو نه خالي کړی هندوان یې راوست صحیح هلته الله وایي سورتې توبه کې به راشي الله یې ګوره دا مشرک الله وایي نجس دی پلید بله ورځ یو کس ویډیو راوړله مسجد نبوي ته انګریز ننوته سرتور سر اګدله غاړه نغه پوجي ودرېه وایي دا لوپټه په سر که نو د بیک نه لوپټه راویستله هسې وله په سر زما د رومال په شانتې واچ انګریز دا بند دی کافر مشرکه د حرم خپل حدود دي د دې ځینواله د مونډه پورې حد دی په دې حد باندې به خپه کافر نږدي منع کړی دی الله وایي نه به راځي دې ظالم راوست مدینې نبوي پې لیدی پکې ګرځېدل دا حال دی کعبې له څوک نه نوځي چې کم غټ فاسق فاجي دي څه د ملا یې وروس یو عالم یې واز چې ته راشه کعبې ته ننوځي پلاني صاحب دپاره کعبه کولاو شو پلاني له یې کولاو و اسلامي نظام دی د ناسکه مور سره نکاح په نس سره حرامه ده وحرمت علیکم امهاتکم د اجازت ورکړی چې پلار یې طلاقه کړي نو زوی ورسه نکاح کوي نکاحونه پکې ډېر دي و اسلامي نظام دی روان دی قرآن نشم ویلی حدیث پکې نشم ویلی صحیح ده د مولانو یې دغه حال دی د یونیورسټو حال مې لکه ورته وویل حال به ویني زمونږ پاکستان به وبخې باچا دی راشي په منبر باندې کېنې رسې ښه شغلدار تقریر وکړي صحیح ده او چې څه دی پړیا ټول راولي او چې څه کومه مسله یې را دی کې هغه عالم رد وکړو سلیما دې جوړه کړه د عوامو روپۍ دې په فلمونو ولګولې زنانه له د ډرایوینګ اجازت ورکو د موټر سایکل چلولو دې ورکو چې څنګه د حرام د پړوۍ نه راکوشو بختربند ته چلی دی دریم کال روان دی نه د مړ پته لګو مده ژوندي لاړ ورک شو خو زه لوی جهاد خو د امام ابو حنیفه رحمه الله نه شاګرد راتللو نو ورته ویل لږ صبر وکړه ویل یو نصیحت درته کو امام ابو حنیفه ورته ویله چې ما ته یو حدیث را رسېدلی چې سید الشهدا سردار د شهدانو حمزه دی ومن قام وا سړی چې هغه ودرېدلو د ظالم باچا مخې ته او د منکر را دی وکړو او وجلی شو یو دا دی سید الشهدا یو دا دی او یو حمزه
شاګر حلالي سړی چې د امام ابو حنیفه د خوا نه لاړی بس لاړی قچرۍ ته عدالتونو ته لاړ رشوتونه به د وخت د زمانې باچا وروره وبدرېده په قچرو کې به رد دا کار حرام دی لکه دا غیر په غیر الله فیصلې خلک به ځان ته راجمع کول یو ورځ لاړی بله ورځ لاړی په درېیمه ورځ باندې د وخت باچا ته چا وویل چې سړي څه جوړ کړي دي ویې نویستی یې مړ امام ابو حنیفه رحم الله له خلک رالوی شاګر خو یې مړ ویل ولې ویل قچرو له تو بیانونه به یې کول ردونه یې کول مړی نه امام ابو حنیفه ورته سند د حدیث ووه وی ما ته حدیث فلانی بیان کړی فلانی د فلانی هغه د رسول الله نه چې سید الشهدا حمزه سردار د شهیدانو سړی چې هغه حمزه و هغه سړی چې ودرېدو د ظالم باچا مخې ته نو دغه د ظالم باچا مخې د خپل حق ادا کو زیری کړ مر خو موږ تاسو ټول ولدي صحابه کرامو به د بسترې مرګ ته بوزدیله وه دا بوزدیله دی دا مړ جړل به یې بستره کې مړ شو ای به هغه مرګ ته مرګ وه چې بهینو کې ککړي دې ته به مرګ د غیرت وه نو بار کیفه الله ویا په نومونو باندې کار نه کیږي حقیقي مسله والا ایمان راوړه الله ایمان ګوره ان الذين يخننا كسان امنوا چې ایمان راوړی دی والذین لا یکسان هادو چې لقب د یهودیانو دی ولد یهودنا الیک منګه رجوع الله ته کړی یا دا یهوذا ته منسوب دي دا د نوح علی السلام زویو یهوذا نو دا عرب دا ذال په څه بدلی په دال د یهودای ته جوړ کړي د یهودا نه دا هغه اولاد نو کسان هادو چې یهودیان دي والنصارى افلقب د نصارى او دي نصارى دا دای بزان ته ویلا منګه د الله د دین امداد کړي نحن انصار الله ویل منګه چیو امدادیان د دین د الله والنصارى او هغه خلکا چې لقب د نصارى او دي ذات نصارى وي والسابین والله ویا د ستورو عبادت کوونکي دا سابین څوک دي په دې کې ډېر اقوال دي امام مجاهد رحم الله ویا دا د مجوسو او د یهودو په مابین کې یو مذهب دی یو قوم دی او د دې دین نه دی معلوم بی دین دی دین یې نشته څه مذهب شته نه دین شته ابو العالیه ویا دا د اهل کتابونه یو جماعت او فرقه او د زبور لستو نور کتابونه به نه ویل یقرؤون الزبور صرف زبور به ویل حسن بصری مولا ویا وې دا مجوسیان دي سلورم قول دا دی وې هم قوم یعبدون الملائکه دا یو قوم د ملائکه عبادت به کول بعضی ویا وهب ابن منبه وی سابعین خلق دی الله پیجنی وازی وليس له شریعه او شریعت نشت او د عمل کوي ابد چې څو ته پیدا شي د ځانه چې ایجاد کی بسقه مشرانی باغی عمل دانگی عبدالرحمن بن زید ویا سابعون ویدا خلق دیا چه لا اله الا الله وای وليس له عمل ولا کتاب ولا نبی وینا کتاب شتا نی عمل شتا و نی پیغمبر نلای والذین واکسان والسابین لاویا چه دستور و عبادت کا ان کی دیا دستور عبادت کی منا لای چه چه مانا اور بالله فالله باندی والیوم الاخر فورز دا آخرت
دا اسباب د دفع د عذاب دي دا خلقونه به عذاب دفعی کنه چې کما سړی ایمان راوړی په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې وعمل صالح عمل یې کړی نیک نو نیک عمل تیر شوی په طریقه د پیغمبر باندې فلهم اجرهم دی ولبا ثواب یا دا مالو د دیو عند ربهما فنیز د رب د دیو باندې ثواب به ملاوي او چې ایمان یقیني وي ولا خوف علیهم نبیر یا فدیو باندې ولا هم یحزنون او نه به دی غمجن شي شیخ د شاپور رحمه الله وی ولا خوف علیهم نبیر فدیو باندې نو یې رانشته دی په صاحب قرآن باندې په دنیا کې چې قرآن دیوانو د چانه به دی را خطره نه وي نه به دی الله خفه کیا ولا هم یحزنون او نه به دی غمجن شي ځکه ټول عمر یې په قرآن کې تیر کړی وي په عمل صالح کې نو غمجن به نه یا په ورځ د آخرت باندې تفریح وکړي